د بېنظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي، خو اوس په ستاسو سره فراډ چې دی دا به هم په دې کې ډېر زیات کېږي. ځینې کسان به په دغې فراډ نه پوه او ستاسو د اکاونټ نه روپۍ چې دي دا به وتلی او چې تاسو بیا روپۍ ګورئ نو هغه به تاسو ته وایي چې ستاسو په اکاونټ کې روپۍ چې دی دا نشته. نو په دې باندې تاسو لا ځان پوهه کېده چې دی دا پکار دي، داسې نه چې سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دی دا جوړه شي او بیا د یو او د بل نه تپوس کوئ چې زموږ روپۍ چې دي دا رانغلې، زموږ کارت چې دی دا بلاک شوی دی، کسي چلو شو. نو چې د مخکې نه تاسو په دې باندې چې دی پوه نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ور ورسي، ځکه زیاتر کسان چې دي هغه د دې نه خبر. اوس چې تاسو ته کومې روپۍ میلاویږي نو هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. لکه ډیجیټل ویلټ مطلب دا دی لکه ستاسو په موبایل کې به ستاسو بټوئ، نن سبا چې ټول کارونه د موبایل نه کېږي نو دغه شانتې به هغه ستاسو سره په اکاونټ کې پرتې، لکه څنګه چې ستاسو په بټوه کې ستاسو سره روپۍ پرتې نو دغه شانتې به په ډیجیټل ویلټ کې پرتې. نو تاسو ویرهالی هر کس ته چې دی هغه ته تاسو دا شیر کولی هم شئ، ځان له پې بیل هم جمع کولی شئ، د دوکان نه پې سودا هم کولی شئ، هر قسمه کار چې دی دا تاسو کولی شئ. ځکه اوس په زیاتر دوکانو کې کیو آر کوډ لګېدلی نو د هغې په تور باندې تاسو پیسې چې دی دا ادا کولی شئ. نو د خپل موبایل نه چې ډایرکټ چې دی تاسو خپل روپۍ چې دی دا ادا کولی شئ. خو ځینې کسان به دې کې فراډیان چې دی هغه راوتلي دي او هغه به د سادهګانو خلکو نه چې دی هغه به اوس دغه کوي چې هغه به دوکه کوي، هغه به دوکه کوي، کور ته به په کور کې به دوکه کوي یا به دغه شانې په لارو کوڅه کې چې دی په دې کې به دوکه کوي، ځکه چې دغه روپۍ به ستاسو په اکاونټ کې پرتې او هغه په دې طریقه باندې پوهېږي نو ستاسو نه به دغه روپۍ چې دي هغه په دوکه باندې وکاږي. نو ستاسو چې کم سیم دی تاسو له چې د حکومت د طرفه د بېنظیر د طرفه چې کم سیم درکړی شوی دی هغه سیم چې دی هغه به تاسو په خپل موبایل کې چې دی کولاو به یې ساتئ. کولاو به ساتئ نو په هغې باندې به که ستاسو په اکاونټ کې روپۍ جمع شي نو د بینک د طرفه هم میسج راتلی شي، د 8171 نه هم تاسو ته میسج راتلی شي چې ستاسو روپۍ چې دي دا په اکاونټ کې جمع شوې. ځکه نن سبا زیاتر کسان ته مشکله راځي هغه زموږ په اکاونټ کې روپۍ چې دي دا نه دي جمع شي. نو ستاسو په اکاونټ کې چې روپۍ جمع کېږي نو تاسو ته به د هغې نه چې میسج به راځي، تاسو به بایومیټرک چې دی دا به هم کوئ. خو ځینې کسان چې دی بایومیټرک له لاړ شي، بایومیټرک له لاړ شي نو ځینې دوکانداران ځینې ریټیلران چې دي هغه دوکهباز هغه ستاسو سره دوکه وکړي، ستاسو نه ګوته هر سره ولګوي او ستاسو نه روپۍ چې دی دا واړئ. نو چې تاسو نه روپۍ ور واړئ نو تاسو ته پته نه لګي، تاسو به داسې چل کوئ چې موبایل چې دی دا به چاته چا لپاره لاس کې نه ورکوئ. ستاسو چې کوم موبایل دی په کوم موبایل کې چې سیم لګېدلی که ټچ والا دی او که ساده دی دا به په لاس کې چې دی دا به نه ورکوئ. که کس وایي چې په دې کې زه میسج ګورم میسج په خپله راړه د میسج هر سره چې دی هغه درته ویلی شي ګوته دې ولګوله تا ته میسج راغی، میسج کې وي چې تا روپۍ راویستلې نو د هغې کس نه چې دی دا به تپوس کوي، تا ته به لږ ټایم پس چې دی که بیا میسج راغی ته راځې نه لاړې او لږ ټایم پس تا ته میسج راغی نو بیا به هم دغې کس چې دی دا به روپۍ ایستلې چې د کم کس سره تا ګوته لګولې، کم کس چې ستا نه معلومات اخیستي نو هغه چې دی هغه به ستا نه روپۍ ایستلي. ځینې به په دې کې داسې ګڼکپانه وځي چې به ستاسو کورونو ته درځي، کورونو ته به درځي یا ورته و چې اکاونټ له جوړوي یا به چې ستاسو د ماشومانو وظیفه بنده ده هغه له کولاوو نو په دې تر باندې چې دی تاسو به دوکه کوئ او ستاسو د اکاونټونو نه به روپۍ وکاږي. نو تاسو به ځان چې دی دا به ساتئ، په کورونو کې دا هم نه ورکړی کېږي، په لارو کوڅو کې هم دا نه ورکړی کېږي. کوم ځای چې د دې خاص ځای دی هلته کې به ځئ او هلته کې به دا راخلئ، په راتلونکي وخت کې به دا تاسو ته بیا ځای په ځای میلاویږي، ستاسو په اکاونټ کې به دا پرتې تاسو د ایزي پیسه د جیس کیش د هر یو اکاونټ نه چې دی دا بیا راایسته شي. هغو چې کوم شپږ بینکونه دي په هغې کې تاسو د هر یو بینک نه چې دی بیا دا روپۍ راایستې شئ. خو موبایل چې دی دا به چاله په لاس کې نه ورکوئ او د دې طرفه او ټي پي کوډ چې دی دا به هم چاته نه وایئ. که دغه تاسو ته وایئ نو ستا روپۍ چې دي دا به راوځي، چې کوم ریټیلر نه تپوس کوئ هغه ته یې ووایئ نو هغه نه به په ټایم باندې چې دی روپۍ هم اخلي.